حمزه رضی الله تعالی عنہ چې چا شهید کړه وحشي چې د خپل کار وکړ د او تختید بیا رستو د فتح مکه په موقع باندې د طائف ته تختیدل او رسول الله مبارک به ما معاف نه کیسه کما ډیر زیاتې کړې دي مونږ ویلو تیری شو جمعه کله چې د اولګه د حمزه رضی الله تعالی عنہ په نيزه وښتو بیا د ابو سفیان لور هنده اولګیدله او هغه د حمزه رضی الله تعالی عنہ وګونه پوزا او دغه رنګ شونډې زړه اینا تار سے چې د کټکړو په تار کې چولو نو ډیر زیاتې کړو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام انتهایی په دې خپو وې زما د تر دا غم وې دومره غم دی وې زړه مې غواړي چې ته د کشان په دې کلاو میدان کې پریدم بس او دا مارغان راځي او د غوښه او تختی او پرز د محشر زما د تر دا غوښه د مارغانو د ججورو نه راوځي وې زړه مې دا غواړي خو خو مې زکه چې صحابه کرام به بیا مړي خخول پریږدي دغه خور د ډیره به خپه شي په دې وجه خخوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د په غم باندې ډیر تکلیف رسیدلی و نو دا وحشي د طائف ته تښتېدلی و د خط راولېږه چې زه ایمان راوړم اسلام کې داخلېږم ما ته به معافي وشي که به ونه شي رسول الله مبارک مسجد نبوي کې ناست دی او دی راغی صحابه کرام چې دی ولید هغه یې تورې راواغستې رسول الله وحشي دی ولې ته ډېر زیات یې کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته پرېږدی وایي ما ته چې یو کافر مسلمانېږي دی ما ته ډېر ښه د خیر د زه به د تره غم هیر کړمه خو زه په دې ډېر خوشحالېږم چې څه وشي اسلام کې خلک داخل شي او ایمان راوړي او ورته یو فرمایل وایي وحشي داسې کار دی چې تا زما تره وهلی دی په نیزه دې ویشته و هغه سره څه وشول یو گزارش تا ته دا دی چې زما مخې له مه راځه بس زه کښېنم مخې ته مه کښېنه ولې ته زما مخې ته کښېنېږې ما ته خپل تره یادېږي نو داسې کار کوه چې کله هم راځي سایډ ته زما نه کښېنه